نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شان او د کمال وظیفه ده. په 24 غنټو کې خپل حاجت پوره کول، داسې حاجات چې هغه ناممکن وي، داسې مشکلات او داسې مسایل چې دا ناممکن وي او دا حل کېږي نه. انشاءالله العزیز ګارنټي در کومه تاسو یو ورځ صرف دا وظیفه دا وکئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو په ژوند کې رڼاګان راولي، الله پاک به ستاسو په ژوند کې سکون راولي، الله پاک به ستاسو د ژوند نه تیارې لرې کړي، الله پاک به ستاسو د ژوند نه بې سکوني دا محترمو لرې کړي. نو ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه د حاجتونو پوره کېدو والا، د مشکلاتو د ختمېدو والا. ستاسو هم حاجتونه وي دا وظیفه لازمه وکړئ، که ستاسو مشکلات وي دا وظیفه لازمه وکړئ. او یو دوه ټکي دي، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسم مسله دا به ختمه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، دعا وکړئ څومره کسانو دا صدق چې هغوی حاجتونه دي، یا الله پاک تمام حاجات د خپلو خزانو نه پوره کړه. یا الله پاک موږ مخلوقات ته مه حواله کوه، مخلوقات په حاجت پوره کولو باندې زور اهلي او په دې باندې خفه کېږي. الله پاک ستا ډېره زیاته لویه خدایي ده، د خپلې خدایي نه زموږ د حاجت دا پوره کړه. یا الله پاک زموږ څومره مشکلات دي چاته هم حواله کومو چې پلان کې به زما مشکل حل کړي، ډنګرې به حل کړي. یا الله پاک ته ډېر ذات لوی ذات دی، الله پاک زموږ تمام مشکلات دا ختم کړه. محترم مسلمانانو، مشکلات راوستونکي دا هم الله پاک دی، خو کله الله پاک مشکل راولي چې کله زموږ ګناهونه را سیوا شي، په ګناهونو باندې توبه ویستل، په ګناهونو باندې استغفار کول دا پکار دی. دغه رنګه محترمو، حاجت نه پوره کېدل بعضې وخت کې د الله پاک زموږ د زارۍ خوښوي، چېرې دا بنده دې څونه زارۍ کوي نو ماله خوند راکوي. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده بس یو څو ټکي دي. توکلتو علیک یا ربي، توکلتو علیک یا ربي. ای زموږ ربه په تا باندې توکل کوو، زما یو حاجت ته نه پوره کېږي، دا وظیفه زه کوم، دا پکې زه وایم چې ربه زما زه به تا توکل کوم که نه، زه به تا باندې توکل کوم، په تا باندې بروسه کوم، په تا باندې اعتماد کوم. دغه رنګې یو حاجت دی نه پوره کېږي، د هغې دپاره دا شو. دغه رنګې مشکل دی او داسې مشکل دی چې د سره ختمېږي نه، نو دقه وظیفه ولوکه توکلتو علیک یا ربي، او سره استغفار 314 پیرې 313 پیرې، اور سره استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. چې کوم استغفار ته آسان نو وظیفه به داسې شي چې تاسو به 11 پیرې درود ابراهیم ووایئ، کم د مانځه درود شریف دی دا مې ویل 11 پیرې. بیا ور هغې نه بعد تاسو د کلمات ووایئ، توکلت علیک یا ربي، توکلت علیک یا ربي، دا مې ویلي. او بیا به د هغې نه بعد تاسو 314 پیرې اب استغفار ووایئ. دا کلمات توکلت علیک یا ربي او تاسو 100 پیرې ووایئ، او دغه رنګې استغفار به سره دا به تاسو سره 314 پیرې ووایئ. او بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود شریف، او بیا د هغې نه بعد دعا، او داسې دعا چې مړه سړی حیرانه کړي، داسې دعا چې الله پاک پرشي به خپله حیران شي چې دا بنده څومره په ناشنا طریقې سره غواړي. سړی راشي او پیسې غواړي هلکې ورکړي، بل راشي پیسې غواړي نه ورکوله. دا ولې؟ ځکه چې د غوښتو طریقه لږه بدله ده. چې کله موږ د غوښتو طریقه سمه کړه، انشاءالله العزیز تمام کارونه دا به ډېر زیات اعلی شي. الله پاک دې زموږ استاسو تمام وظیفې دا قبول کړي، الله پاک دې زموږ استاسو دا ذکر دا قبول کړي. بس محترم مسلمانانو، زموږ څه کار دی؟ زموږ دا کار چې د الله پاک مخلوقات دا راولو او د الله پاک ته کښېنو. بس الله پاک مخلوقات راولو،
هغوی له نوی ذکر ورکو، د هغوی د امیدونو دپاره، د هغوی د حاجتونو دپاره، د مشکل دپاره. بس دا مخلوقات موږ رایوځای کوو خپل خالق سره چې دوی راشي او ذکر وکړي او خپل خالق نه غواړي. دا ډېره زیاته لویه خبره ده. کوشش وکړئ وظیفه په خپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.